الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت خبرہ روانہ وا مریم علیہ السلام تا ملائک راغلو وتوی ان اللہ یبشرکی بکلمت منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. پرون آیاتونه خو ویلې شیو لیکن په نیمګړه کې پاتې شوي وو نو دې وجې نه بیا وویلی شو. الله به تعالی زوی درکوي په کلمه د کن سره به پیدا کیږي. الله رب العزت ته اسانه ده څنګه چې کول غواړي کوي. نوم به د هغه مسیح عیسی ابن مریمی، دی به سرداری، دی به مبارکی، دی به مسح کوونکی، دی به په ځمکه کې ګرځېدونکی. خبرې د هغې شوې وې. دارنګې مخاورز به په دنیا و آخرت کې او د مقربینو نه به ویکلم الناس فی المهد وکهلا. پیدا شوی لا نه دی، الله وی خبرې به کوي د خلکو سره په پوخ عمر کې هم او د غیږې په عمر کې هم. ومن الصالحین او د صالحانو نه به وي. خبره د پوخ عمر شوې وه چې د ډوکوالي هغه خو کمالو. په پوخ عمر کې خبرې کول خو عام خلک کوي نو دا څه کمال نه و. لیکن رستو یو خبر را روانه ده، یهودیانو د عیسی علیه السلام سره جګړه وه، موږ یې وجنو. الله رب العزت وی تاسې وجنئ زه بچ کوم. وس خبره مقابله راغله د الله او د یهودیانو. یهودیانو وی موږ یې وجنو، الله وی زه بچ کوم. نو د چا خبره به ځای ته رسي، د چا خبره به وړه کېږي او د چا خبره به پړه کېږي. هغه هر سړی په خپله باندې د هغې فیصله کولی شي. الله رب العزت وی د خلکو عیسی علیه السلام وجلی نه دی، بلکې الله رب العزت هغه اسمان ته خیجولی. نور ځایونو کې هم وایي، دلته کې یوه خبره کوي. نو کله چې عیسی علیه السلام خطو نو پوخ عمر ته نه ورسېدلی. نو دا دلالت په دې خبره کوي چې عیسی علیه السلام به بیا راکوزېږي. او حدیثو کې هم صفا خبر راځي، ینزل فیکم عیسی ابن مریم. عیسی علیه السلام به راکوزېږي. کله چې هغه راکوز شي، یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویضع الجزیه. دا درې کارونه به کوي. یو دا چې خنزیر به مړ کی، قتل به کی. دویم به دا کې صلیب به مات کی.
خلق نصرانیان لګیا دي د صلیب عبادت کوي، صلیب بمات کی دتا سپګن باندې اخته او بل یزول جزیه به ختم کی. زمونږ په دې امت کې دا خلکو د پاره چې هغه مسلمانی گینا او هغه جزیه ورکي، ټیکس ورکي، نو پاتې کیږي دي. اولنۍ خبره خدا ده چې ایمان راوړی، ایمان نه راوړی نو بیا جزیه قبول کوي، او جزیه نه قبلوي نو بیا جنگ ته تیار شي. نو کله چې عیسی علیہ السلام راشي نو هغه به وایي دوه خبرې دي، اما الایمان و اما السیف، یا خو ایمان راوړلی او یا بس د تورې مقابله ده. نو عیسی علیہ السلام به راکوزیږي، دا کارونه به کوي، څومره چې کافر دي هغه به ختم کی. هغه وخت بیا به د امن و امان شروع شي، هر طرف ته به امن و امانی، هر طرف ته به مسلمانانی، کفر به ختم شوی. عیسی علیہ السلام وخت چې الله رب العزت د هغه د پاره مقرر کړل هغه په دنیا کې ووسی او بیا به وفات شي. داغه د وفات نه وروسته بیا به رو خلق بیا رو بیلاری کیږي، اخر چې ټول به کافر شي، یو قیامت بشي. قالت ربی انا یکون لی ولد، مریم علیہ السلام ته چې کله داوی ستا به زوی به کیږي، هغه څنګه به زوی کیږي؟ عام طور باندې خبره دای چې زوی ال کیږي چې یای خو واده کړی، او که واده نه کړی یوې ښځې نو بیا هغه بد لارې اختیار کړي، د هغې په وجه باندې دغه کیږي. عیسی علیہ السلام چې پیدا کیږي نو هغه الله رب العزت پیدا کړل او الله رب العزت انتظام کړل. داغه تذکرہ په مخکینو کې پیشن ګویانې هم وي، او د عیسی علیہ السلام په خپل باندې خپل صفائی د مور صفائی هم کړله. پړوکوالی په عمر کې دا خبره کړله چې انی عبد الله آتانی الکتاب، رستو سورۃ مریم کې برازي. سورۃ مریم کې مریم علیہ السلام دا خبرم کوي چې ما خو نه نکاح کړلې او نسوک ما سره بلسېدلی، څنګه بکیږي؟ دلته ما خبره کوي قالت ربی انا یکون لی ولد، وی الله څنګه به زما د پاره بچي، ولم یمسسنی بشر، حال دا دی چې نه دی رسېدلی ماته هیڅ یو بشر، نه په نکاح باندې نه په بدکارۍ باندې. قال کذالک الله، ملک وتوی جبرئیل علیہ السلام وتوی دا رنگ بیت الله پیدا کوي څه چې غواړي. اذا قضا امرا، کله چې فیصله وکړي یو کار، فانما یقول له کن فیکون، نو وی هغه ته چې اوشه ناغه وشي. الله رب العزت خو دغه اختیار دی، کن فیکون. دا نه چې په هغې کې به وخت لګي، په هغې کې به بیا څه کار کسب به پکې کول غواړي، نه چې الله څه وغواړي کله وغواړي څنګه وغواړي نو کوي کولی شي. ویعلمه الکتاب والحکمه، تعلیم به ورکوي هغه له د کتاب او د سنت. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی یعلمه الکتاب والحکمه، د تعلیم به ورکوي هغه له د کتاب او د سنت. دا کله دا رستو د نازلېدو نه رستو د راکوزېدو نه. والتورات والانجیل، او تورات علم به ورکوي او د انجیل علم به ورکوي مخکې د خطونه. ورسولا الی بنی اسرائیل، او رسول چی نو دا به صرف بنی اسرائیل تی، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، او دا به د خطونه مخکې. ورسولا الی بنی اسرائیل، او رسول به بنی اسرائیل ته، انی قد جئتکم، اغی ته به دا وی یقینا ما راوړي تاسو ته نښې ستاسو رب د طرف نه، انی اخلق لکم من الطین، معجزې زما دا دی چې انی اخلق لکم من الطین، یقینا زه جوړوم ستاسو دپاره د خټې نه په شان د مرغۍ. فانفخ فیه، نو پوکی کوم په هغې کې، فیکون طیرا باذن الله، نو شي هغه الوتونکي د الله په حکم. دا څه چې کوم نو دا زما په خپل اختیار باندې نه کوم، زه خو صرف جوړوم پوکی پکې کوم،
فیکون طیرا باذن الله نو شی بیا غال وتون کی دا الله په حکم دا الله په اذن باندې هغه الوتون کی شي دغه مرغی به جوړولا خټې نه مرغی جوړ کړه پوکې پکې وکړو هغه بوال وتا لا بړ خلکو د نظر نه پناش ورارتا و شو بیا خاوري وي بعضی خلک د خاپیرک په باره کې وای دا عیسی علی السلام جوړ کړل ځکه بعضی پکې سنور دا خبرې هم کوي ځکه خو ناقص دی کنه د چې په کم طرف باندې خورینو په طرف باندې وباسي هم لیکن دا خبره څوک چې کوي غلطه کوي چې دا عیسی علی السلام جوړ کړل نه دا الله پیدا کړل دا دې کې ډېر شي کمالات پکې دي په مرغانو کې دا یو مارغه ده چې څنګه دا انسانانو کې مسله ده د زنانو مسلې چې څنګه یې بیماری د قصې د دې خاپیره کومي دغه رنګه دا خاپیرک چې د بچی راوړي دغه رنګه دا خاپیرک چې ده نو د خپل بچو له پي ور کوي اړې خبرې بګی دي ان يخلق لكم من الطين نو عیسی علیہ السلام چې کوم مارغان جوړ کړلی هغه نسل نه دی چلیدلی بس هغه ختم شي دی په هغه ځای کې هغه یو وخت دپاره معجزه وه خبره خلاصه شوه ان يخلق لكم من الطين یقینا زه جوړوم ستاسو دپاره د خټې نه په شان د مرغۍ په هیئت د مرغۍ باندې فانفخوا فیه نو پوکې کوم په هغې کې فیکونو طیرا باذن الله نو شي هغه الوتونکي د الله په حکم وابرئ الاکمه والابرص او جوړو مزه مادر زاد وړاندو او برګي والا وحی الموت او ژوند کوم مړو لرا باذن الله د الله په حکم نو برګي والو هغه باندې به لاس وو الله باغ جوړ کو پس سبا کېدو باذن الله د الله په حکم کېدا مادر زاد وړاندو دغه وړاندو علاج هیڅوک نشي کولای دلته دنیا کې چې ګوره کم ډاکټر لچلاړ نه دا پیدایشي د دسترګې نشتی د علاج نه کیږي او هغه نه هغه لاسکه رستو سره لون شي وینا په دې کې سپینې تورې اوپر هغه پلان کې راغلي ډینګه د علاج نه کیږي وي ډاکټران د دې ډیرو سيزونو عاجز شي دي عیسی علی السلام په دغه سړی باندې لون باندې چې لاس به راخ کو چې هغه پیدایشي وړونو اب الله جوړ کو دانګ برګي والا هغه باندې به لاس راخ کنه به جوړ شو وو هل موت مړی ژوند کوم نو مړی به ژوند کا خبر ته بودره وی قوم باذن الله د الله په حکم را پاسي اب را پاسي دي نو دانه چې بیا به ژوندې ګرځیدا ژوندې بنو بس هغه سره چې خبره به شو بیا وسم لاس زوز بیا خپل ځای بیا زوي یا بلا مړ بش وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ نو دا ټول څه کارونه چې دینو دا د الله په حکم باندې کومه خپل اختیار می نشتی وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ او خبر در کوم تاسو له پاسه باندې چې تاسو خورئ وما تدخرون ما چې تاسو کوم ذخیره کوي په خپل کورونو کې دام الله رب العزت هغه علم ورکړو سبا خوري وس تا وس خوري نو ثواب سخوري سار دې سخورل نو ماسپخین بس خوري سده پاتې کړل نو سده خورللی وس دې سخورل نو پسته بس خوري دا علم الله هغه ورکړو دانګ یوسف علیہ السلام بارک راضی اغلم رسول سورۃ یوسف کې بیا راضی وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ خبر در کو مت تاسو له پاسه باندې تاسو خوري او هغه چې تاسو ذخیره کوي په خپل کورونو کې ان فی ذلک لآیات لکم یقینا پدې کې خامخا نه خریس تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان ومصدقا لما بین یدی او زه تصدیق کون کې هم د هغه څه چې زمانه مخکې د تورات نه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم او دې د پاره راغلم چې حلال کوم تاسو د پاره بعض دا چې حرام کړی شي دې په تاسو باندې وجئتكم راغلم تاسو ته بیات من ربکم پنخو تاسو د رب د طرفنا بیات من ربکم په واضح دلیل باندې په واضح
واضحه نه خبره احساس رب د طرف نه راغلم نو فتقوا الله واطيعون د الله نو یریږي زما تابعداري کوي. تصدیق کون کې د چا د تورات مخکې پیغمبر چې کله با داغه نه رستو بل پیغمبر راته ناغه به مخکې نه پیشن ګوي وکړه د مان رستو بل پیغمبر برازي. عیسی علیہ السلام چراغ ناغم پیشن ګوي وکړه یاتی من بعد اسمه احمد زمان رستو یو پیغمبر راځي چې نوم بداغه احمدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انا احمد وانا محمد زه محمد هم ما زه احمد هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ګڼ نومونه دي. قرآن کریم کې چې کم نومونه د الله ذکر دي نو هغه کم دي لګ دي و یو کم سلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم نومونه دي هغه د سل نمبر تیر دي. بعضی قرآن کریم کې ذکر دي بعضی نه دي. وليحل لكم او دې د پاره راغلی ما چې حلال کم ساز د پاره بعضی دا غسو چې حرام کړی شي دی پتا سو باندې بعض شیونه حرام کړی شي په دی باندې به يهوديان باندې بعض شیونه حرام کړی شي بن کړی شي. رسو سورۃ انعام کې وداغه تذکرہ راځي وحرمنا عليهم كل ذي ظفر ہر نک والا ہر پنجے والا باغی باندې حرام دارنګه ومل بقری والغنمی د پدی باندې چې کوم حرام شیونه هغه په حرامو چې د دواړو په غوتو په منځ کې داغه پردې لکه بتا الی وغیرہ دارنګه شترمر دا باغی باندې حرامو بن کړی شی او به دارنګه او هم باغی باندې بنو دا او چې بن کړی شی نو داغه څه خاص وجه وي ابرست راضی بیا. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم او دې پار راغلم چې حلال کم پتا سبای بعضی دا نه چې تاسو باندې حرام کړی شي دي داږي په دې باندې واز دي حرام وي داږي تفصیل راضی په سورۃ انعام کې واز دي په حرام نه دي بل څه وکړو هغه واز دي ولي کړی ناغه به ډل به استعمالول دانګي هغه ډل به خرڅ کړو نه بیا به هغه پیسې استعمالولې الله تبا کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قاتلهم الله الله دې دا يهوديان تبا کی کله چې الله رب عزت په دې باندې واز دي حرام کړي نو دی ولي کول او ډل استعمالول او یوي کول دغه قیمت استعمالو هلي کولې کړه. وجئتکم بیات من ربکم وراغل متاستاس پنه خبانه د استاس رب د طرف نه فتقوا الله تعالی نو یریږي زما تابعداري کوي. ان الله ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله هغه رب زما او رب تاسو د نو خاص داغه بندگی کوي. هاذا صراط مستقیم دا د نه غلار. عیسی علیہ السلام خوې الله زما رب د نو تاسو رب دی خاص هغه یو اومنی هغه داغه عبادت کوي د بل چا بندگی مکوي د بل چا عبادت مکوي هغه ته الہ وای بل چا ته الہ موای. هاذا صراط مستقیم دا د نه غلار. عیسی علیہ السلام دی دا وی آتوے نا عیسی علیہ السلام الہ دے فلما احس عیسی منهم الکفر کله چې محسوس کو عیسی علیہ السلام داغی نه کفر قال من انصاری الی الله نو خپل ملګر ته سو د امداد کوونکې زما د الله د پاره. قال الحواریون نو خالص دوستانو ملګرو نحنو انصار الله موږ یو د الله د پاره امداد کوونکی آمنا بالله موږ ایمان راوړل په الله باندې وشهادت گواه وسا بیاننا مسلمون په دې باندې چې یقینا موږ یو مسلمانان. تاسو عیسی علیہ السلام ته الہ وای عیسی علیہ السلام خو لګیا دی هغه یو زما ملګرتیاو کوي زما سره امداد مو کوي ظاهری امداد ده ظاهری ملګرتیا ده زما سره ملګری شي زما ملګرتیاو کوي زما ډله غټه کوي. عیسی علیہ السلام خدا وای داسې څوک الہ خدا سي نه چې هغه دا وای چې زما سره ملګری شي. نو عیسی علیہ السلام چې خلقونه کفر محسوس کا دانګي محسوس کړه چې وس دا خلق ما پریدي نه
ومن انصاری الی الله سوک دی زما د پاره زما سره امداد کوونکی د الله د پاره. مطلب دا چې په دین باندې هغه کلک ودرېږي او په دین باندې عمل کوي، داسې څوک دي چې زما سره په دین کې کلک ولاړي. هغه خالص ملګری او خالص دوستانو، هر څه چې اوس وګورئ دوبیانو، بعضې خلک پکې نور خبرې کوي، نه خالص هغه دوستانو چې د زړه نه هم صفاو. الحواریون خالص دوستانو هغه وی نحنو انصار الله، موږ د الله د پاره امداد کوونکي یو. آمنا بالله موږ ایمان راوړل په الله باندې، وشهد نو ته ګواه اوسه موږ باندې چې موږ یو مسلمانان. سبا قیامت کې موږ باندې گواہی کې کنه. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، ناغي وی یا الله موږ ایمان راوړل په هغه باندې چې تا نازل کړی، واتبعنا الرسول موږ تابعداري کړل د رسول، واتبعنا الرسول موږ تابعداري کړل د رسول. نو فاکتبنا مع الشاهدین، نو لیکي موږ د گواهانو سره. فاکتبنا مع الشاهدین څوک چې گواهی کوونکي دي نو د هغې سره پکې موږ هم ولیکي چې موږ هم دا گواهی کوو. آمنا بالله چې موږ ایمان راوړلی په الله باندې، د الله په رسول باندې، الله د رسول تابعداري موږ کړله، موږ ستا په کتاب باندې ایمان هم راوړلی. فاکتبنا مع الشاهدین، نو لیکي موږ د شاهدینو سره. ومکروا ومکر الله، د خلکو چل ولو کو تدبیر کو الله. ومکروا د خلکو چل ولو کو د عیسی علیہ السلام د وجلو د پاره. ومکر الله او الله تدبیر کو د عیسی علیہ السلام د بچ کولو. ناغه يهوديان لګیا دي وای منګه وجنو، الله وای نه زه بچ کوم. ادوانو منځ کې جګړه شو، نو چاو غټلا ته ځان ته مسلمان وې جدا وې چې الله وګټلا، او نور يهوديان چې یو بیل لکنه الله بچ کو، قتل کړای نه ده. رسو سورۃ النساء کی برازی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دی هغه نه وجل نه پسولای کړل لیکن په دې باندې شوبه پریوتی دا. وما قتلوه یقینا، دی یقینی طور باندې هغه نه دی وجلې ولا بل رفعه الله الیه، بلکې الله اوچت کړل خپل ځان ته. الله اوچت کړل، اسمان ته اوچت کړل. نه په اسمان کې دی، په برا دویم اسمان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وسره شو. اول اسمان کې آدم علیہ السلام، نو په دویم کې عیسی علیہ السلام، په دریم کې یحیی علیہ السلام، نو په بل کې ادریس علیہ السلام، سلورم کې داود ارواح سره انور چې کوم پزماکه باندې وفات شي دي، داغي د ارواح سره ملاقات شو. او کم چې عیسی علیہ السلام د بدن سره الله خې جوول نال دغه د بدن سره داغه ملاقات شې ده. نو ادریس علیہ السلام سلورم اسمان کې، نشپغم اسمان کې، دا پنځم اسمان کې بیا هارون علیہ السلام داغه سره پکې ملاقات شو. نشپغم اسمان کې بیا موسی علیہ السلام، او په آخري وم اسمان کې ابراهیم علیہ السلام د دې سره پکې ملاقاتونه شي. زموږ علماء بعضې لیکلي یادولو ښه طریقې دا د اعیاهما، الف نه مراد آدم علیہ السلام، عین نه مراد عیسی علیہ السلام، الف نه مراد دا یا نه مراد یحیی علیہ السلام، او د بل نه مراد الف نه مراد ادریس علیہ السلام، ها نه مراد هارون علیہ السلام، د میم نه مراد موسی علیہ السلام، د الف نه مراد بیا ابراهیم علیہ السلام. اعیاهما دا بعضې الفاظ یو ټکې ټکې یاد کړي، هغه په داسې په ترتیب باندې بیا سړی نشي یادولی، سړی نه خطا کېږي کله کله. نو ومکروا ومکر الله، دې خلکو چل ولو کو چلول کول. ومکر الله، الله تدبیر کو پټ دا هغه د بچ کولو د پاره. والله خیر الماکرین، الله دې ډېر غوره د تدبیر کوونکو نه. ډېر خلک به تدبیرونه کوي، لیکن الله چې کوم تدبیر کوي نو هغه تدبیر ته څوک نه رسي. ورپسې بیا خبره کوي، دا عام خبره وه. ورپسې د عیسی علیہ السلام خبره کوي. عیسی علیہ السلام ته الله وایي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ
کفروا وجاء الذين اتبعوا فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. خبر زب نور سره روکوم بدلیږي دا بل آیات وسرم بیا وګدیږي یا بشي ان شاء الله. سبا خو بیا که څنګه چھٹی ده او بل ورځ بیا ان شاء الله په 9:30 بجې باندې درس شروع کوو. اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمۃ منه اسمه المسیح. کله چې وی ملائکو مریم تا اے مریم ان الله یبشرک یقینا الله زیر درکې تعالی په یو کلمه باندې الله د طرفنا چې نوم به داغه مسیح عیسی ابن مریم وجیها فی دنیا مخرج به په دنیا کې او په آخرت کې به ومن المقربین او یبه د مقربیننا ويكلم الناس في المهد وكهلا او خبر وکي د خلق سره په پوخ عمر په غي کې په عمر کې د پوخ عمر کې ومن الصالحین او یبه د صالحاننا. قالت رب ان يكون لي ولد. مریم وی اے زما رب څنګه کې دې شي زما لپاره بچي ولم يمسسني بشر حال دا دې چې در رسیدلې ماته ایسو بشر. قال كذلك الله ملک وتوي جبريل عليه السلام وتوي دارنګ به ته الله کې پیدا کې سچ غواړي ذا قضا امرن کله چې فیصله کې د یو کار په نما یقول کن فیکن کن و یغیت چوشنا وشي. ويعلمه الكتاب والحکمه او تعلیم ورکړي هغه د کتاب او د سنت د قرآن او د سنت والتورات والانجیل تورات او د انجیل ورسولا الى بني اسرائيل ورسول وی بني اسرائيل ته د رستو خلقو ته موږ ته بیا رسول نه دی موږ د پاره خو زموږ ملګری وي رستو چې راځي او مخکې چې تیر شه دی نه پیغمبرو. ورسولا الى بني اسرائيل رسول بی بني اسرائيل ته ان قد جئتكم بآيات من ربكم چې یقینا زر هغه نعمت تاسو په واضح دلایل باندې تاسو رب د طرفنا اني اخلق لكم من الطين یقینا ز جوړو مستاو د پاره د خټې نه پشان د مرغۍ فانفخ فيه نو پوکې کوم پایږي فيكون طيرا باذن الله نشي غل وتون کی د الله په حکم. وابرئ الاكمه والابرص او جوړو مذهب مادر زاد وړاند او برګي والا وحي الموتى ژوند کوم مړو لره باذن الله د الله په حکم. ونبئكم او خبر در کوم تاسو له بما تاكلون پاس چې تاسو خوري او ما تدخرون فی بیوتکم او پاس چې تاسو ذخیره کوي په خپل کورونو کې ان فی ذلک الایات لکم یقینا پدې کې خامخانه کې تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کې مؤمنان ومصدقا لما بین یدی او تصدیق کون کې هم دا هغه څه چې مخکې زمانه دی تورات نو ولي وحل لكم بعض الذي حرم علیکم او دې لپاره راغلی چې حلال کوم تاسو د پاره بعضی د هغه نه چې تاسو باندې بن کړی شي او حلال کړی حرام کړی شي. وجئتكم راغله متاس د واضح دلیل باندې تاسو رب د طرف نه فتقوا الله واطيعون د الله نو یریږي زما تابعداري کوي. ان الله ربي وربكم فاعبدوا یقینا الله رب زما او رب تاسو دې فاعبدوه نو خاص داغه بندگی کوي خاص هغه یو اومنای هذا صراط مستقیم دا دني غلار. فلما حس عيسى منهم الكفر کله چې محسوس کو عیسی علیہ السلام داغي نه کفر قال من انصاری الى الله نو یې څوک به امداد کوونکې زما د الله د پاره ملګرتیا کوونکې د الله د پاره. قال حواریون نو خالص دوستانو نه نو انصار الله منګ یو امداد کوونکې د الله د پاره آمنا بالله منګ ایمان راوړې په الله باندې وشهد او ته گواه اوسه چې منګ یو مسلمانان. ربنا آمنا اے زمنګ رب منګ ایمان راوړې په اسماء تا نازل کړل او تبعنا الرسول او منګ تابعداري کړل د رسول فكتبنا ما شاهدين نو لیکي منګ د گواهانو سره. ومکروا ومکر الله د خلکو چل ولو کو داغه د قتل ولو د پاره و مکر الله الله تدبیر کو داغه د بچ کولو د پاره والله خیر الماکرین الله دې بهترین تدبیر کوونکو نا. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.